بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. سورة نساء آيات نمبر 2 د دې آیات ترجمه او تفسیر مخکې تیر شوی. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، نو کچیری په کوم صورتونو کې مومن غلام یا مومن من زنوه یا خو کافر و، نو په کفاره کې په مومنه پکار ده، او یا و معیوب و ګډه و یا ړنده و یا شله و، او یا خو و قیمت یې ډېر لوړ و، د دې سړي په وسه نه و پوره. په دا درو زرو صورتو کې بیا 2 میاشتې مسلسلې روژې، که په دغه روژو کې یوه روژه هم پاته سي، د سره څخه به مستقلې نورې روژې نیسي. البته د ښځې د ماهانه مریضۍ په خاطر باندې هغې ته اجازت دی. که په مابین کې ماهانه مریضي پیښه سي، نو بیا دغه په مابین کې فصل او خلل تاوان نه پیښي. د نارینه دپاره په هر حالت کې متصلې روژې نیول پکار دي. څنور مسائل هم په دې ارتباط باندې شته. دیت په شریعت کې د ورثو حق دی او پر ورثو باندې میراث مطابق تقسیمیږي، دا یو مسله. بل مسله دا ده د نارینه په مقابله کې د ښځې دیت نصف دی، نیمه دی. او بل مسله دا ده چې مسلمان او ذمي کافر چې د مسلمانانو په ملک کې د اسلامي حکومت په اجازت وسیږي، کچا قتل کی او یا مسلمان په خطا قتل کی، په دواړو صورتو کې دیت قرباني لازمی دی، کامل دیت دی. په کفاره کې روژې نیول د قاتل وظیفه ده او دیت ورکول د قاتل د قریبان وظیفه ده. شرعي مسله داسې ده چې کچیر یو څوک راولاړ سو قتل یې وکړي، نو د دې قتل خطا په صورت کې 3 کالو اندازه کې 1000 دینار یا 1000 درهم یا د 100 اوښانو قیمت دا د پر قریبانو باندې د قوم پر ټولو خلکو تقسیمیږي، چې دته په قوم کې بیا کوم خلک نږدې وي پر هغه تقسیمیږي. تقریبا چې سړی حساب ورته وکړي چې د قوم پر ټولو خلکو تقسیم شي، نو 100 افغانۍ هم یو کس ته نه ورسیږي، دغه لږ کیږي. وجه د دې دا ده چې قوم په دې مکلف و چې د باید د دغه سی به احتیاطي راګرځولي وي. دا چې نه راګرځوي نو هغوی به هم په دې سزا کې وسر شریکان. او کفاره دا یوازې د قاتل ذمہ داری ده، د روژه نیسي او کفاره ورکوي. او بل مسله دا ده چې کچېرې د یو چا شرعي وارث موجود نو او چا قتل کی، نو د هغه دیت به اسلامی حکومت جنی اخلي او بیت المال ته به حواله کوي. که چیرې یو سړی پر کفاره قدرت نه درلودلی چې مسلسل روژې ونیسي او قتل جنی سوی وو، قتل خطا، په دې صورت کې به دی تر هغه وخته په توبه باندې اختی تر څو چې پر روژو باندې قدرت پیدا کړي. بیل د روژو د بل شي جواز نشته، که دی راولاړ سي فدیه ورکړي، فدیه جواز نه لري. نو دا څو مسائل دي. نو الله فرمایي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، کچیر چا مؤمن رقبه پیدا نکړله، که تقدیرا نه پیدا کېدل یا حقیقتا، فصيام شهرين متتابعين، نوروجين ولدي 2 میاشتې پرلپسې، توبه من الله، دا د الله تعالی د طرفه د توبې کار دی، یعنی دا توبه ده الله تعالی د توبې اسباب برابري. وکان الله علیما حکیما. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا او څوک چې ووجني مؤمنا یو مؤمن متعمدا فقصد سرا فجزاؤه جهنم خالدا، فجزاؤه نو ده هغه جزاء جهنم دی، خالدا همیشه فيها پدا جهنم کی، وغضب
وغضب الله عليه فراغد الله تعالی غضب دی ولعنه د الله تعالی لعنت دی فاغباندی واعد له او تیار کړی دی اغلر عذابا عظیما لوی عذاب. د دې آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې الله تعالی د هغه قتل یادونه وکړل چې هغه قتل خطاو، یعنی مطلب دا و چې مؤمن ته خو په هیڅ صورت کې دا جواز نه لري او د ایمان تقاضا ده چې مؤمن بل مؤمن قتل نکړي. نو په اولنیو آیاتونو کې د دیت او د قتل خطا په ارتباط احکام راغلي. اوس الله عزوجل د هغه چا په ارتباط بیان فرمایي چې هغه یو مؤمن قصدن قتل کړي. قصدن کچا یو مؤمن قتل کړي داغه د پاره 15 سزاوي الله عزوجل په دې مبارک آیات کې بیان کړی. ومن یقتل مؤمنا او څوک چې ووجني مؤمنا یو مؤمن متعمدا فقصد سره، نو اصلي سزا یې ده چې فجزاؤه جهنم خالدا، فجزاؤه نو د جزا جهنم دی خالدن د همیشه د پاره فيها پدا جهنم کی بوي. یو سزا خو ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي چې دا کسب د همیشه د پاره په جهنم کې پاتې. مطلب دا چې د ایمان په وجه خو څوک په جهنم کې د همیشه د پاره نه پاتې کیږي او قتل کبیره ګناه ده کفر نه دی، لیکن دا یو حال جنې استثناء دی جنې دا به پاتې کیږي. ځینې علما به وایي چې اصل کې دی چې مؤمن قتلې دا په جهنم کې چې دوامدار اوسېږي دا خو د ایمان سره ضد دی، ځکه چې ایمان د چا سره یو ذره په جهنم کې نه پاتې کیږي. نو څنګه یو مؤمن د قتل په وجه چې کبیره ګناه ده دی په جهنم کې دوامدار پاتې کیږي. نو یو ډله علماء توجیه دا کوي چې اصل کې دی چې کله راولار سو بل مسلمان قتلاوه نو د دې مؤمن قتل خو قطعی حرام او د ځان ته حلال وبلی، نو په دې وجه دی کافر سو. چې کافر سو نو جهنم ته په دغه وجه باندې ځي. او ځینې علما به وایي چې دلته خالدن معنا ده چې دی و د ډېرې زمانه د پاره په جهنم کې پاتې. د خالدن معنا د مقصن طویلن اوږده زمانہ په جهنم کې پاتې، یعنی د ایمان تقاضا خدا ده چې دی به د جهنم را ایستل کیږي، لیکن پاته به تر ټولو زیاته زمانہ چې په جهنم کې تیری هغه به دی تیری. د اهل سنت والجماعت د اکثریت علما او اتفاق پر دی چې د ګناه کبیره په وجه سړی کافر کیږي نه تر څو چې ګناه حلال ونه بولي او د حلت عقیده ونه لري. د ګناه کبیره په وجه باندې کافر کیږي نه او دوامدار په جهنم کې چې پاتې کیږي هغه کافر پاتې. نو د الله عزوجل پر رحمت باندې کبیا چاته الله عزوجل مغفرت وکي او د جهنم را او باسي دا خو جلا خبره. خو اصلي قانون او قاعده دا ده چې تر ډیرې زمانه پورې وداغه قاتل په دې اور کې پاتې. الله عزوجل دې موسع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، فجزاؤه نو سزا ده جهنم دی. بداس حال کی بپدی جهنم کی اوسیر خالدن فیها چې دروش دی زمانه به پکش پاتوي. کله تعالی په چا باندې فضل وی کیا خو جلا خبره ده. وغضب الله او دوم سزا ده چې پر دې د الله تعالی غضب دی، د الله تعالی په قهر باندې اخته دی. غضب الله علیه الله تعالی په د باندې غضب کړی دی تر یو معین وخت پورې چې تر څو الله تعالی د مغفرت کی دای په یو شدید غضب کې د الله تعالی واقع او د الله تعالی په غضب کې واقع کېدل عموما د دې سبب ګرځي چې د ایمان د سلب ذریعہ وګرځي. ایمان الله تعالی جنوا ولعنه او فراغ باندې د الله تعالی لعنت دی او د الله تعالی لعنت دی، یعنی مطلب دا چې د الله تعالی د خاص رحمت څخه به تر ډیرې زمانه لري او چې انسان د الله تعالی د خاص رحمت څخه لري شي نو دام د ایمان د سلب ذریعہ ګرځي. واعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی له دلرا عذابا عذاب او څلرمه دا چې الله تعالی د لپاره عذاب تیار کړی
عظیما ډیر لوی عذاب دی انتهایی لوی عذاب دی چې هغه د جهنم عذاب دی ځکه عموما دا تجربه ده چې قاتل انسان عموما پر خراب لین مرسي دا به تاسو ته تجربه ویلې دي به مو وي عموما که یو سړی قاتلو قتلونه کول دا پر حالت نمري کله حالت بالکل د کوپر حالت چې مري ځکه چې د خدای عزوجل د طرفه پر هغه 15 سزا راځي او د مؤمن قتلول انتهایی لوی ګناه ده دومره لوی ګناه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه په ارتباط دا فرمایي کچا د یو قاتل سره د نیم لفظ په اندازه مازه معاونت وکي لا به د قیامت پر ورځ د خدای د رحمت څخه نه امید ورتندې به لیکلي چې آیسم من رحمت الله د خدای د رحمت نه امید ځکه د الله تعالی بنا د مخلوق الله تعالی چې دا مخلوق پیدا کړی دی دا د خدای مخلوق دی دا د الله تعالی بندگان دي د الله تعالی په خپل مخلوق باندې خواب دي که یو څوک د خاورو د خاشو یو ګډله جوړه کی او تور سي ور وینړې او د هغه سړی په تاوس ورسي رستا سره بڅوي کی که یو څوک را ولاړی د الله تعالی مخلوق وجني انسانان په قتل باندې رسي او بیا د هغه ټول کورنۍ ټول نظام در په درکې نو دا سره الله تعالی څه معاملې کوي دا چې الله تعالی حلیم او کریم ذات دی په ورن څوک نه رانی شي اخو الله تعالی د حلم صفت دی د دې معنا دا نه ده چې دا کس د خدای د عذاب څخه خلاصي نو دغه علما ولیکلي دي چې الله تعالی پر دا کس په غضب دی او د الله تعالی د رحمت څخه دا کس لري دی وای عموما دغه دوه داسې اسباب دي چې د ایمان د سلب ذریعہ وګرځي ولی چې دغه انسان په غلط لین کې سوق او سیده کې غلط لین ته برابر کې اخر د کوپر په سب کې ودري د کوپر په دفاع کې د خدای د دین په مقابله کې پسمرسي دا حالت خو د کوپر حالت دی نو الله عزوجل دې موسعت ډیره خطرناک مسله ده یا ایها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا أيد إيمان خاوندان إذا ضربتم في سبيل الله کله چې تاسو سفر شروع کړئ په سبیل الله د الله تعالی په لار کې د جهاد د پاره فتبینوا تحقیق کوي ولا تقولوا او موایا اسلمن هغه چالره القا الیکم السلام چې واچوي الیکم تاسو لره السلام سلام لست مؤمنا چې نه مؤمن تبتغون تاسو تلاشوي عرض الحیات الدنیا د دنیا د ژوند سامان فعند الله یقینا د الله عز وجل سره مغانم کثیره زیات غنیمتون دي کذالک دغرنګ کنتم واستاسو من قبل مخکی فمن الله نو احسان وکي الله عز وجل علیکم فرتاسو باندې فتبینوا تحقیق کوي ان الله یقینا الله عز وجل کان دی بما فاغ تعملون چې تاسو یې عمل کوي خبيرا کامل خبردار یا ایها الذين امنوا د دې آیاتونو د مخکنی آیاتو سره مناسبت خو بالکل ښکارا ځکه د اولی آیات څخه لا هم د قتل په ارتباط خبر را روانه یواری د قتل قطع احکام و بیا د قتل عامت سزا رالل چې الله تعالی یو مؤمن څوک قصدن قتل کې دغه سزا ورکړي اوس عامه مجاهدین ته عمومي خطاب دی چې د جهاد په میدان کې عموما تاسو د کافرانو سره مخامخ کیږئ د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ د خلکو په قتل کې انتهایی احتیاط کوي دا سنیچ په دومره لوی سزا اختصي لکه دا د قتل عمد چې د یو مؤمن په قتل مبتلا نشي او نو مناسبت یې د مخکنی آیاتو سره بالکل ښکارا او شان نزول علماء مختلف اقوال نقل کړي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه ترمذی رحمه الله او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
د مجاهدینو جهادیانو یو سریه یو علاقه تواسته هغه علاقه ته چې واسطه ول د بنو سلیم قبیله یو شپانو رمای درلود نو دا قبیله چې و دا ایماندار نه و مجاهدینم د همدغه قبیله سره د جنگ د پار راغلي نو کله چې د جنگ ساحه ته ورغلل په دغه علاقه کې دغه شپانه ولیدي شپانه دوی ته سلام السلام علیکم ورحمت الله چې دا ورته وایي نو صحابه کرام دا فکر وکړي چې کېدلای شي دای خو په دغه سلام ځان خلاصي نو قتل کیه د مال د غنیمت په تور واخست نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل چې تاسو تحقیق کوئ کچا په خله درته ویل چې السلام علیکم یا د ایمان نور علایم ښکارا کړ بس په دغه اکتفا کوئ د چا د زړه د حالاتو تفتیش مکوئ بل واقعه دار نقل کړي ده حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بخاری رحمه الله راخص د عبد الله ابن عباس څخه مختصر او مسند بازار به را نقل کړي ده هغه تفصیلی چې حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه په یو سریه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واسطه نو یو ځای د کافرانو یو علاقه و نور ټول وتشتیدل یو کس پاتس دا هغه سره د غنیمت ډیر اسباب او شان و نو هغه کلمه وویل چې لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو دا هغه قتل او ویوش په دې ګمان باندې چې دا په دې کلمه باندې ځان خلاصي ځکه د خپل مال د حفاظت په خاطر چې وړل نه سوی نور وګرځیدل او دی پاتوس نو یو بل صحابي ورته چې دا تاسو کار نه وکړي ځکه تا یو سړی قتل کوي چې هغه د شهادت کلمه وایي زبدا واقعا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چراغ له دا واقعا بیان کړ پیغمبر علیه السلام ډیر پریشان بیا یې مقداد رضی الله عنه راوغشتي هغه ته وویل چې تاول دا کار اول ما په دې نه دي کړی چې ما د مسلمان واجب ما په دې وکي چې د په دې ځان خلاصو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غوسه ورته ویل چې هل لا شققت قلبه نو بیا په دې زړه ورچرلی وای دا زړه دې نو بیا ولې نو ورچري چالت دې زړه کتلی وای چې ودا د په زړه ویلې ده کنه خو چون کې صحابه کرام علم په دا مسائل نه درلودلی او د دوی څخه په غلطي کوم عمل کېدل دا د دوی لپاره ګناه نه و ولې چې دوی د قران اول مخاطب و تر اوسه دا حکم نو راغلی اوس موږ څخه کدا کار وز موږ د لپاره ځکه ګناه ده چې حکم خوستا خدا موږ علم نه پلو نو الله تعالی په دې آیاتو کې فقط دوی د دې کار منع کړل دا نه ورته ویلي چې په دې کار تاسو ګناهګار اسواس ځکه دوی په دې قصد دا کار نو کړی چې مسلمان قتل کی نو په دې آیاتو کې د دې څه منع رااله چې تاسو د یو چا پر ظاهري حالت بس اکتفا کوئ کایو سړی راغلی درته ویل چې ما ایمان راوړی دی بس والا سید یا السلام علیکم درته وای او یا کلمه د شهادت درته وای د ایمان اظهار وکي بس مې وشه البته کدر څو د ایمان مناقض د ایمان سره ضد اسباب ور سشکاله سوي نه د مثال په توګه یا د يهودانو صلیب په غاړو او یا زنهار په غاړو او یا د کفارو د یو ناروا نظام د پاره د حلت عقیده درلودل او هغه تر اسلامي قوانینو بهتر غړي او یا نور د اعمال جنې صادرېدل العیاذ بالله قران کریم ته سپکاوي وکي د اسلام نور شعائر ته سپکاوي وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې غلط کلمات ویل نو په دې ارتباط بیا هغه کافر بلل کیږي ځکه چې د ایمان مناقضات کو سره موجود دي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د جهاد د پاره فتبینوا نو تحقیق کوئ په هر کار کې تحقیق کوئ هر خبره چې در تراله تحقیق پکې کوئ که قتل خبره وي او که عام خبره وي بلا تحقیق کار وکړئ ځکه عموما بلا تحقیق کار ورسته ډیره زیاته پښیمانتیا او ډیره لویه پریشانی لري نو بلا تحقیق عموما سړی بیا په ډیره لویه ګناه کې واقع کیږي د دې څخه سړی ځان ساتي عموما چې په کوم ملکونو قومونو کې لوی لوی خرابوي را پیښ شي هغه یو عمده وجه دا وي چې تحقیق نه سو کله ډیر انسانان قتل شوي لیکن تحقیق چې وشي هغه سم خلګي
نو دا څومره لوی ګناه ده د الله عزوجل د بندگانو وجل وي، بلکې دا کفر ته سړی رسیږي. ولې د په نظر خدای دغه چا وجل ځان ته روا بولي او هغه بروا نه وي کې تحقیق کړي. نو ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، ولا تقولوا او تاسو موای اسلمن هغه چاته القى اليكم السلام چې واچوي تاسو لره السلام سلام. سلام در تواچی مطلب دا چې د اسلام علائم در تشکاره کی، یا خو بمراد ورڅخه داغه مصطلح سلام وی چې السلام علیکم ورحمت الله، او یا به سلام څخه مراد لغوی معنا وی یعنی اطاعت او تابعداري ښکاره کی. مطلب دا چې د توحید کلمه وایي، د اسلام علامات در تشکاره کی، نو هغه ته موای استلست مؤمنات مؤمن نه، یعنی دا هغه په زړه ته خبر نه، نو ته موای چې ته په زړه مؤمن نه او دا د ځان د خلاصولو د پاره وای، دا مورته وای. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تاسو تلاشوي سامان د دنیا د ژوند، یعنی تاسو د غنیمت په وجه باندې دا کار کوي. کدا کار د غنیمت په وجه کوي، فعند الله غنائم کثیره، نو د الله عزوجل سره غنائم غنیمتونه دي کثیره انتهائی ډیر، یعنی د الله تعالی په علم او قدرت کې ډیر زیات غنیمتونه ستا کې دا تاسو د پاره د سی ولاره برابر کې چې آلته غنیمتونه هم ډیر وي او مقابله مونس. نو په جائز طریقو باندې تاسو غنیمت حاصل کړئ، په ناجائز طریقه باندې د غنیمت حاصلول تاسو ته جائز نه دي. کذالک کنتم، نو تاسو خپل د خپل حالت در په یاد کړئ. کذالک دا غرنګ کنتم واستاسو من قبل مخکی، تاسو دا غسواس فقط د اسلام اظهار مو وکي، مو د خلیه په اظهار کفایت وکي او تاسو اسلام مقبول کړی. کچیر نه وای او مش تفتیش کولای، نو تاسو څخه به هم دا تفتیش روان وای. تاسو د ایمان راوړلو په زمانه کې مش صرف تاسو په ظاهري ایمان اکتفا وکړه او درڅ قبول مکي. کذالک کنتم دا غرنګ تاسو واس من قبل مخکی، یعنی په یو زمانه کې فمن الله، نو احسان وکي الله عزوجل علیکم پر تاسو باندې چې تاسو څخه ظاهري اسلام قبول کړي. فتبینوا، نو تحقیق کوي بلا تحقیق د چا خبر ممنی. ان الله کان بما تعملون خبیرا، ان الله یقینا الله عزوجل کان دی بما فاغ تعملون چې تاسو یې عمل کوي، خبیرا فربا خبر، یعنی موږ حکم درته بیان کی چې بلا تحقیق چا څوک موجنی او چاته چې په خله د اسلام دعوه درته وکړه دا موایست مسلمان نه. ولی موږ دا درته بیان کړه دا چې ورسته څوک عمل پکې کې نه پکې، موږ په ټولو علم لرو او هغه سره بیا د خپل علم مطابق معامله کوو. صدق الله.